الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم التارك لسنتي تیرے شو خطبوں کی دا مسئلہ شروع چې په کوم خلکو باندې د الله لعنت دی اگر چې هغه انسان ځان ته مؤمنم وي خو چې هغه عمل د فریخې نه وي تر هغه پورې به دا په لعنت کې وي لکه اسلام کې بعضې داسې ګناهونه دي چې هغه ګناه سره د انسان نه ایمان ختمیږي بعضی داسې ګناهونه دي چې هغه سره ایمان ضعف او کمزورۍ ته رسیږي بعضې هغه ګناهونه دي چې د هغې په کولو سره انسان لعنتي ګرځېږي د الله د رحمت نه جدا کیږي پای کې موږ یو حدیث مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی چې د الله پیغمبر فرمایلی و په شپږو کسانو باندې د الله لعنت وریږي پای کې 15 افرادو تذکره منګه کړې وه او شپږمه فرد چې دی چې د الله لعنت پې نه وریږي نو هغه التارک لسنتي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا بنیادم او دا مؤمن زما سنت پریدي پای کې په تیرې شوي جمعه باندې سنا سباس په تاریک السنه منګه کړی او د سنتو تقسیم هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم منګه کړی چې سنت په څو قسمه دي او کم سنت مؤمن لرا مؤمن لرا داغي لزوم پکار دی او په کم سنت کې لزوم نه دی راغلی هغه کې اختیار دی چاہت سنت زوائد ویلا چاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا لباس کی او سڑے مشابہت کی پا خوراک کے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا یو شانتی والے او کی
په مزل کې یا په ناسته کې او دارنګ یا په تګ راتګ وغیره په دې کې انسان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مشابهت کوي نو دته په دې باندې اجر او ثواب ملاويږي او کو چې یو سړی په لباس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مشابهت خو نه کوي خود عام مسلمانانو سره مشابهت کوي او د يهود او د نصارا او د لباس نه ځان ساتي نو دې سړی ته ګناه خو نشته دی خو چې کومه طریقه ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت نو د هغې د ثواب نه د بنی آدم محرومه دی یا په خوراک کې پیغمبر علیه السلام یو چیز خوښ کړی دی او هغه یو سړی په دې نیت باندې استعمال کی چې دا زما پیغمبره دا چیز خوښول او یاره زه په دې سنت په نیت باندې زه دا چیز خوښوم او مینه مې د ورسره ځکه زما د پیغمبر د دې سره مینه وه نو الله رب العزت بعینی په دې باندې انسان له اجر ورکوي او یو هغه سنت هدا دی چې هغه سړی پرېږدي نو انسان ګمراه کېږي لکه مثلا د مانځه سنت دی د سحر نه مخکې 2 رکعته سنت دی داسې د ماسپښین نه مخکې 4 او وروسته ترې 2 د ماښام نه د مازدیګر نه مخکې یو روایت کې 4 راغلي یو کې 2 او دارنګې د ماښام نه وروسته 2 رکعته د ماخوستن نه وروسته 2 رکعت دا سنت بغیر د سفر نه پیغمبر نه دی پریخي رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې سنت پرېښودل دا سنت دی محدثین ویا چې په سفر کې سنت پرېښودل دا سنت دی او په حضر کې سنت پرېښودل دا گمراهی ده چې عادت سړی وګرځي بلا عذر یو خو یو داري چې یو سړی بیمار دی او یو سړی ته فرصت ملاو نشو دومره ټیم ملاو نشو چې دا پکې سنت او فرض دواړه وکړي بلکې وخت اخیر دی او مونږ نه رسته شوی دی نو خیر کو دا ماسپښین 4 رکعاته مونږ فرض وکړي او دا سنت ددنه پاتې شي نو څه حرج پې نشته خو کو چرته دا وخت چې لڼ تنګي او دا ای کو زه دا سنت کوما نو زمانه بعد دا فرض خراب شي نو بیا به دا سنت د پاره فرض نه خرابې نه به پرېږدي لکه زمونږ خلک په دې باندې مکثر نه پوهېږي د ماسپښین جمع ولاړی دا په سنتو ولاړي هلکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله فرضي مونځ ودرولی شو نو فلا صلاته بیا مون نشته بیا به مون نه کې کو تا اولنی رکعت باندې نیت تړلی دی او کو ته په 2م رکعت او کو په 3مې سلام وګرځوه او په مانځه کې فرضي کې شریک شه د فرض مونځ ځان له حیثیت دی او دا نوافل او دا سنت چې دي دا د فرض تکمیلات دي دیتا مکملات الفرائض وی پدې باندې دا فرضی منځونه پوره کیږي چرته د انسان نه په فرض کې خطای شوی نو الله رب العزت د خطای په دې نفل او په دې سنت ډکای او د قیامت په ورځ باندې چې کله د انسان فرائض کم شي نو الله رب العزت د فرض مونږه په نوافل او سنت باندې ډکای دا نفل او دا سنت دا په یو حکم کې نو بار کې بلا عذر رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت د مانځه د 15 وخته دا د الله پیغمبر چرته پریخي نه دي حتی چې روایتونه دا ثابته ده چې د الله پیغمبر فرمایي وای چې د سحر سنت دومره تاکید به پیغمبر کاو د سحر د سنت وی کو تاسو چرته اسونه چقړای یعنی میدان د جهاد دی او جنگ شروع دی او بیا مجاهدین چې فرصت ته ملاویږي رسول الله وی د سار سنت م پرېږدئ یعنی تاسو که په میدان د جهاد کې ولې نه وی او تاسو اسونه چقړی خدا باوجود رسول الله فرمای صلی الله علیه وسلم چې د سار سنت دا م پرېږده
بیا زمونږ خلک دې کې هم کوتاهي کوي د سهار سنت یا امام راشي هغه قرات کوي او دا د ځوان زوی د سهار سنت کوي دا ناروا ده دا جایز نه ده چې ته د امام قرات اوري داغه سورت وی سورت فاتحه وی او دا ته اوري او ته دلته په سنت ولاړې دا جایز نه ده دا سنت ستا جایز نه دي چې ته وکې ځکه قرآن کریم کې الله فرمایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا چې قرآن کله بیانېږي بیا چپ شئ او الله وی خاموش شئ منځونه به بیا نه کوئ نه به ځان له تلاوت کې نه به خبرې کې نه به مونځ کې چې امام کله څه وی قرآن وی نو زمونږ خلک دې کې هم کوتاهي اکثر کوي او بیا دا کوتاهي بله کوي چې کله د سحر جمع وشي نو دا بیا پسې فوراً پاڅېږي او سنت کوي تواتر ته روایت په دې خبره رسېدلې دی نه دومره روایت په دې را نقل دي چې د هغې تعداد د شمار نه بار شوی دی یعنې دومره زیات حدیث رسول الله ویلی دي چې د هغه شمارل نه کېږي د څه په باره کې د دې خبرې په باره کې د الله نبی وی لا صلاة بعد الفجر د سهار د مانځه نه فوراً وروسته مونځ نشته د سهار د مانځه نه فوراً پس پته مونځ نه کې کو دا ستا نه پاتې شلو بس پاتې شلو او یا به ته چې کله نمر راوختله نو بیا به په هغه ټایم کې ائمه کرام وایي د اشراق سبب بیا د سهار سنت کې خو فوراً به د فرضي مانځه نه وروسته نه کې منع شوې د رسول الله د دې نه منع کړې ده یو روایت کې صرف راځي چې یو سړی بانډچي و او آغا رسول الله ولید او څه ورته ونه ویله لیکن دغه حدیث کمزوری دی په دې د بره باندې په زراو حدیث راغلی نه یو خبرې له به ته ترجیح نه ورکې چې پیغمبر قولا په خوله باندې مؤمن منع کړی دی چې لا صلاة بعد الفجر د سهار د مانځه نه وروسته به مونځونه نه کوئ چې کله نمر راوخوتو د هغه ټیم نه به بېرته ستا مونځ شروع کېږي بیا کو ته اشراق کې او کو ته نوافل کې او کو ته قضایي کې او کو سانه د سهار سنت پاتې شوي ته هغه کې خو فوراً به د سهار سنت د دې نه منع راغلی په دې کې اوس ووایه خلکو ته خبره وکړي څوک دا نه مني بس خپل خواهشات دي هر سړی په دین منګه نیو روان په کتاب د الله او د محمد رسول الله په طریقه منګه د هغې نه ډېر لرې یو جدا یو الله چې څه وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي زمونږ عملونه د هغه نه ډېر بعید دي خوا زمونږ فرائض دي خوا زمونږ واجبات دي خوا زمونږ معاملات دي خوا زمونږ خادیانې دي خوا زمونږ مړي دي خوا زمونږ بهر ژوند دی کو زمونږ دننه ژوند دی کو زمونږ معاشره ده دا د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې نه ډېره بعیده روانه ده ډېره لرې ده خلک په خپلو خواهشاتو پسې روان دی نه عالم ته غوږ دی نه د الله کتاب ته غوږ دی نه د محمد رسول الله وینا ته څوک ګوري حالانکه احسنه طریقه په سنتو کې دا ده غوره طریقه په سنت کې دا ده چې سنت به کور کې فرائض چې دي که نه دا به صرف په جماعت کې او نور سنت غوره طریقه دا چې سنت کور کوه خو بیا فقهای کرام وایي کو چېرته ستانه دا سنت په کور کې نه کیږي او ته په لاره مشغوله کیږي او یا ستانه دا کې فصل لازي فصل مطلب دا چې د فرائض او د سنت په مابین کې به ډېره فاصله هم نه کې چې مثلا ته سنت وکړه دا فرض وکړه او بیا ناستې ګپونه لګې چې زمړه ورکې کا او دا سنت به وروسته وکړو ناوخته نه فقها ویا چې فصل ما بین الفرائض والسنه لا يجوز فاصله راوستل په مابین د فرضي مونځ کې او په مابین د نوافلو کې دا جایز نه ده
دا ملائک چې ستانه فرضي مونځ خېجی نو دا اوس دا سنت هم خېجی او په دې فرایضو کې چې کم کمی راغلی دی نو علما ویا چې په دې سنت وی دله ډک کیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با سنت کور ته وړه او چې سحر بم جمع لراتلو نو سنت به کور کړیو په کور کې به سنت کول ماسپخیم بم چراله دا حدیث هم دی مشکات کې روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای تاسو د کورونو نادیره ما جوړوي پادیرو کې مړی پراته دي نو مړی مون نه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د کور نادیره ما جوړوا چې صاحب په کور کې مون نه کیږي نا د مانځه حصہ څه حصہ د الله رسول د مانځه څه حصہ دا په کور کې مقرر کا نوافل کور کې کوا تهجد کور کې کوا سنت کور کې کوا صحابه کرام به د فرضان لزه خاص کړو په کمره کې با په کور کې به یو زیو پاکه به مساله 24 غنټه پرتاوا پاکه به نارینه او پاکه به زنانه او پاکه به ماشومانو نوافل به کول سنت به کول تهجد به کول زمانګه اوسه کورونه د ډم چورو د پاره خالی کو او د مانزه د پاره زه نه په کاردار چې په کمره کې خسته زی انسان لا پاک او خسته کې مونږ خوان ور کوي د دې وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا د غوجل خاطب مون نکې د ډیران خاطب بس اسلام وي مون نکې په حمامونو کې به مون نکوي پادیرو کې به مون نکوي په لارو په کوڅو کې به مون نکوي ولې د مانځره پارزان لزیره باغزی کې به تدامونس کې لکه څنګه مساجد دا پاک دارنګه زمنګ جای نماز دې کنه د مانځه زینه پکور کې پکار دا چې دا صفای زمنګ زنانو کې دا مرز دی بس زنانو چې مسله په کم ځکه خورا کړه یا کو په منډو کې خوراوا کو په غولي کې خوراوا کو په لار کې پرتاوا خلک په لا پڅزي په مخ باندې دا منه تبرانډه کې مسکه کم از کم سوترا کې داوا مختا یو غز د دې لاس نواله د دې مړون د دې پر چشه به ودرې د الله نبی و اسلام منځ بر شیطان نه محفوظي او چې کله ته څه ونه درې نو ګور ستا په مخه ماشوم را منډه کی یا په کور کې غټه برانډه او د چا په کمره کې کار دی وزیا او ته د برانډې په منځ کې ولاړې یا د غولي په منځ کې ولاړې حالان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانو په باره کې وایي وبیوتهن خیر لهن د زنانو د مانځه د پاره کورونه د مساجدونو بهتر دي یعنی منځ خو اصل کې په جماعت کې دی جماعت له برازي په شروع د اسلام کې بعض زنانه جماعت لراتلی هغه د فتنې دور نو شرونه نو د الله نبی ژوند دی صحابه کرامو هغه ته خیر القرون وای بهترین دور دا د الله د نبی او د صحابه و دی دغه بزنانه راتلی دا غیر لپاره طریقه خوستلې وا د مانځه طریقه وا چې اول بنارینه ودرېږي او بیا با دارنګي پسې خونسا مشکل ودرېږي او بیا به ماشومان ودرېږي او بیا به زنانه ودرېږي او سړی با زنانه با د سجدین سر لا نه را پورته کیا چې د نورو سړو سر نه را پورته کړي ولی چې د نارینه په عورت چرته نظر ونه لګي ولی شاته په زنانه ولاړې وي نو ول دا بد الله نبی وی دا ورس سر را پورته کوي مخکې باندې را پورته کی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د زنانو حال ولیدو چې مساجدو کې زنانه ډېرې شوي او اسلام ترقی وکړه لکه دا خو یو څو افرادو مکه کې به نارینه هما د جمع مانځه ته چا نه پرېښوستل دومره سختی وه دا خو بیا وروسته عمر چې کله ایمان قبول کو نو د اسلام لښکاره او کلم کل او بهر منځونه شروع شو د چا مجال نو چې چا منځ بار کړی وي به چېرته به کوټو کې منځونه نو زنانه به راتللي یو پکې تعلیم دا چې دا زنانه د مانځه طریقه یې زده کړي
ځکه هغه سړي خو څه داسې مسلمانان نه وو چې ګنې په اسلام کې 100 کاله شوي وو او د چا 15 ورځې شوې وه د چا به میاشت شوې وه له احکامات پوره نه نو دا ښځې به هم راتلې سړي به هم جومات له راتله چې د پیغمبر نه طریقه د دین یاده کړي اسلام ضعیف او کمزوری و مسلمانان ضعیف او مسلمانان کمزوري و نو د هغې د وجې نه به ټول جومات ته راتله چې کله اسلام ترقی وکړله مسلمانان ډیر شو رسول الله او فرمایل زنانو ته وی و بیوتهن خیر لهن زنانه اولاد جماعتونو نه کورونه غوره دي به جماعت ته مه راځئ او بیا فرمای د الله نبیه چې د جماعت نه ولا کور غوره دی او د کور نه ولا کوټه غوره ده او د کوټې نه ولا په کوټه کې یو ګوټ غوره دی چې دا د په کوټه کې یو ګوټه پټه ولاړی چې د چا نظره په دې وانې ونه لګي په پښو د دې چا نظر ونه لګي په ویښتو یې وله نظر ونه لګي په لاسونو یې وله ونه لګي بلکل به د سړو نه جدا ځان له پټ مونځ کوي دا د الله پیغمبر دی له طریقه وښودله نو بارکې په زمانګه زنانه هم د سنت نه خوارانې نه خبره او نارینه هم د سنت نه خبره دي مونږ زمانګه هم عبادت دی په هغه کې موږ د سنتو نه نیو خبر چې مانځه کې څو سنت دي د شلو نه بره بعضې کې 14 راغلي دا سنت علماو ذکر کړي صرف په مانځه کې په طریقه باندې به ته څه کې مونځ کې شپه باندې پیغمبر کړی دی نو بار کې جماعت نو چې ته مانځله راځي مونځ کې ته په جماعت کې نو د سنتو لحاظ به ته ساتي نو زمانګه خلک د سنتو نه لرې دی قرآن ډېر جدا دي په هره طریقه کې څوک زلمي وایي مړه وایي سنه وایي دا خو سنت دی لکه سنت دی نو څه چلو سار له به ویتر وی دا واجب دی ویتر به دې پرېښي او د الله پیغمبر فرمای من لم یوتر فلیس منا کم سړی چې ویتر نه کول دا زما امتی نه دی څومره سخته خبره ده دی وجې نه چې کله سنت د عمل نه وځي و زمونږ د مانځه نه سنت ووتو سنت طریقه ووته نو خامخا بله طریقه خو به ورته راننوځي که نه و چې ته یو صحیح طریقه پرېږدې اوس د تجارت الله یو طریقه ذکر کړې ده چې په حلاله طریقه تجارت کوئ و چې ته په حلاله طریقه نه کې نو خامخا پیسې چې ګټې په حرامه به ګټې و زمانځه د الله پیغمبر یو طریقه ذکر کړې چې ته په هغه طریقه نه کې خو خامخا په غلطه به کې دې غلطې طریقې ته بدعت وایي زمانګ په دې مانځه کې زمانګه په دې معاشره کې زمانګ په دې ژوند کې د پیغمبر سنت چې کله وزیه د هغې په مقابل کې غلطه طریقه راشي یا د زمانې د جاهلیت طریقه راشي چې په زمانه د جاهلیت کې به خلکو څه طریقه کوله هغه طریقه را ننوځي او د محمد رسول الله طریقه ایسته وځي نو خامخا غلط نو ګوره دوه نقصانه موږ وکړو یو نقصان خو دا وشو چې د رسول الله سنت پاتې شو دویم نقصان دا وشو چې د زمانې د جاهلیت او هغه بدعات موږ خپل عمل ته راننیستو او د الله پیغمبر فرمایي د الله پیغمبر وی المبتدعون کلاب اهل النار بدعتیان دا د جهنم سپي دي چې یو سړی زما په طریقه د الله پیغمبر وی عمل نه کوي ګوره دا د جهنم سپی دی او داسې خلکه چې هغه زما په طریقه عمل نه کوي د الله نبي وایي د باندې د حوض کوثر اوبه حرامې دي او دې سړي له زما سپارش هم حرام دی زما سپارش هم دې سړي له نه کېږي یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په مخ د ځمکه 3 کسان دي چې دا د الله په ټول مخلوق کې بدي شي بغض وسه الله کوي د الله وسه نفرت دی 3 کسان مطلب دا 3 عملونو والا لکه افراد خو به ډېر شي خو چې څوک دا 3 کارونه کوي نو د مشکات پاک اعتصام بکتاب الله و سنت رسوله یعنی منګولې لګول د الله په کتاب
او په سنت د رسول الله باندې چې کوم باب صاحب د مشکات ایښی دی پاکې دا حدیث راوړی چې درې کسان درې عملونو والا په مخ د ځمکه د الله ناخوښه خلق دی مبغوض خلق دی یو هغې کې څوک دی الملحدو فی حرم الله هغه سړی چې د الله په حرم په کعبه کې دا الحاد کوي په کعبه کې د کعبې د الحاد څه مطلب دی یعنی هغه سړی رسول الله وایي چې په کعبه کې هم ګناه کوي په حرمینو کې ګناهونه کوي پاکې شرک کوي پاکې ظلم کوي پاکې غلا کوي پاکې فحاشي خوري پاکې ډمچوري کوي پاکې نور داسې خرافات او ګناهونه عملونه کوي رسول الله فرمایي په تمام مخلوق کې د الله بدې سړی دا دی چې دا په حرم کې هم ګناهونه کوي اوس ته ګورې که نه چې حرم له لاړ شي الله هم دې ماف کړي د حرم چې کوم روب دی د حرم کومه دبدبه ده هغه زموږ نه ګناهونو ختمه کړي زنانه عمره سنت عمل دی دی به پکې څڼه وربل کړي شونډه به یې سره کړي سترګې به یې تورې کړي میکاپ به یې کړی مخ یې ښکاره کړی یا تمام مخلوق به دې ته ګوري اگر سنت دپاره دي اووه آیاتونه پرېښودل پرده په اووه آیاتونو باندې فرض ده الله وی دی بیبیانو ته د خپل او د خپل نونو ته ونساء المؤمنین او د مؤمنانو زنانو ته وایا یدنین علیهن من جلابیبهن الله وی په ځان د غټ غټ څادرې راواچئ چاته مخ مخ کاره کوه دا زنانه به زمونږ هلته لاړې شي مخونه به بیدیای وایاتونه په پردې په فرضیت راغلي دي او غیر سنت عمل دپاره عمره څه هغسې رواج هایسه ګزار کې شپې پکې دي د دې داسې مثال چې یو سړی راغلی د ماسپښین مانځله یا د جمعې مانځله راغلی دی او څلور رکعته سنت یې وکړه او فرض یې پرېښوسه او لاړ نو مې دې ته قمقل نه و چې لکه د الله بنده خو دا سنت پاتې شوي وي خیر دی خو دا فرض اصل کې الله به پوښتنه کوي نو دغه مثال دی چې پرده دې پرېښوسله او په سنت باندې دې عمل وکړو عمره سنت ده د ګناه څخه دې ډک عمل وکړو نو ګوره دغه حرم ښه بیا اوسه زنانه و موبایلې وړي یا یې اوسه خاوندانو موبایلې وړي بس د کعبې کله یو ګوټه ودرېږه کله به دې بل ګوټه ودرېږي کله به حجر اسود لزیا کله به ملتزم لزیا کله به رکن یمانی لزیا کله به رکن عراقي لزي کله به رکن شامي لزیا او بس هلته ودرېږي پړقا به خیږي تصویران به وباسي ښځه موسه ولاړئ کله به ښځې له دغه ورکړي دا موبایل و یو تصویر لاله وباسي او کله به ښځه ولاړې سړی به وله تصویران وباسي لکه ته عبادت له دلې دا خو ګناه ده په ګناه کې ته اخته زمونږ خلک چې عمرې له ځي ایرپورټ نه به نه رسېدلی احرام به یې لګولی تصویر وباسي لا رسېدلی نه دی عمل ته یې کڼ کې ووه چې زم روان یم که د الله دپاره عمل کې 4 لکه روپۍ باندې عمره ده نن سبا په 1214 لکه روپۍ خو صرف د حج داخله ده نو دومره پیسې سړی ولګئ دا خو دی له ولګئ د الله نبی وایي چې حج مبرور دی وکړو او په روژه کې د عمره وکړله نو داسې پاک شولې لکه د مور نه چې اوس پیدا شوې دا لږه ده د 40 ورځو پورې د حاجي صاحب دعا الله قبلوي دعا یې نه رد کېږي او رسول الله فرمایي چې یو سړی د کعبة الله نه رالی او په لاره را روان دی نو د الله رسول یې په لاره اوسه میلاو شوی دواګانې قبلیږي یعنې لارې ته وروځئ او د هغه نه د دعا درخواست وکئ چې ماله دواګانې وکړه عمر عمرې له تللی او رسول الله سلم ورته وفرمیل عمره ویل وروره ګوره موږ په دعا کې چېرته هېر نه کړي د الله کور له صحابي یو پیغمبر یو بخلی شوی بنده او هغه هم ورته وایي ماله به دوا کړي نو د الله نبی وایي یو سړی هغه د الله سخت ناخوښه دی د الله ډېر بدي شي په مخلوق کې چې دا الحاد په کعبه کې کوي په کعبه کې هم دا زما ګناهونه کوي او دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه سړی د الله ډېر بدي شي چې هغه د زمانې د جاهلیت رسم او رواج زما دین ته رانباسي لکه دین زمنګ دی او طریقه پکې ته د هندوانو کې
دین زما دی رسول الله سلام فرمای ما راوړی او ته پکې د نصاراو کې طریقه د یهودیانو طریقه پکې کې د مجوسو دا پکې کې د دهریانو دا پکې کې د الله په نسبانی مبغوسترین سړی یو دا دی زمانګه په ډېرو عملونو کې الله هم دې معاف زمانګ په ډېرو عملونو کې ګوره د جاهلیت د زمانی رسمونه دا منګه راننیستله او د محمد رسول الله طریقه من گزار کړه داغ سیکانو داغ هندوانو داغ دهریانو د یهودیانو د عیسایانو د مجوسیانو د باطل او فرقو چې کم رسم دی کمی رواج دی اقا زمان په عمل کې شتا او د محمد رسول الله طریقه پکې نشته عمل به زمان څه پیدا وکړو عمل خو الله پیدا کیا چې په سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو عمل رنگ دی په سنت د الله د پیغمبر باندې زمونږ یو عمل رنگ لکه زبا لن دی په دې خادی باندې استه یو خبره وکم خادی دا رسول الله وعده کړي صحابه کرام وعده کړي د پیغمبر نونه وعده شوی د صحابه نونه وعده شوی یو عالم لراشه وې سنت طریقه څه ده زما چې دا علم کړي دی نو تقریبا چې د فراغت زمنګا دا نهم یا لسم کال دی په دې لس کال کې په دې دومره باجوړ کې زمانه صرف یو سړی تپوس کړو غالبا دوو کسانو زمانه تپوس کړو چې د نکاح او د واده شرعي طریقه څه ده دا مدرسې ته راغلي یو د دې علاقې او یو د بل علاقې او اسمړ دی الله دې مغفرت نصیب کړي ا د دې زینو ا د کراچۍ خو راغلی باجوړ ته او باجوړی و هلته م کور او ماله مدرسې لرالی ماته ویل چې زوی له واده کومه او نکاح کومه او جینۍ مې نیولې ده شریعت څه وایي الله څه وایي او محمد رسول الله څه وایي آیته ما طریقه وروښودله د الله نبي واده کړی په دې طریقه واده شوي ډوډۍ د الله پیغمبر دا کړې ده ډوډۍ کې ساره نه ستا ګډ وس کېږي ګډه لال کا کو د غوا دې کېږي غوا لاله کا کو میخه وساله میخه لاله کا لس خوا لاله کا ثواب دی شریعت دې باندې پامت دی نه یو لوښی نه پنځه لوښي میلمه ته کښېنه د میلمه اکرام دا واجب دی رسول الله نه چا تپوس وکړو حدیث کې راځي ویل ای الاسلام افضل غوره اسلام څه دی د الله نبی ورته فرمایي د میلمه اکرام چې ستا که میلمه راشي او ته ورته په عزت وګورې دا بهترین اسلام دی غوره اسلام دی بل یو رالی ویل د الله پیغمبره غوره اسلام څه دی ویل غوره اسلام دا دی چې یو سړی په میلمه خوراک وکړي په میلمه نو چې تا چاله دعوت ورکو دا دعوت قبلولم واجب دی ګوره چې اوس موږ چاته د واده دعوت ورکو که نه دا به قبلی رسول الله فرمایي چې د مؤمن دعوت دی رد کو نو وی د رسول الله نافرمانی دی وکړه ځینې خلک ګوره دې کې کوتاهي کوي څوک ته جواب وایي مړه وایي څه به وکړو هلکه په دې دومره مخلوق کې تا ته جواب ووایه او ته وې څه مه وکړو دا خو نافرماني ده د مسلمانانو پنځه حقونه دي یو حق پکې دا دی چې دعوت به قبلې چې دعوت یې دلته د روټۍ درکو نو بیا به قبلې رسول الله سلام نه یو سړي تپوس وکړ د الله پیغمبره ویل چې دوه دعوت ای نو ویل د چا دا به قبلو د الله نبي ویل چا چې اول وینا کړي بیا د الله پیغمبر نه چا تپوس وکړ چې دواړه په یو ټیم وینا کړي ویل چې د چا دروازه راته لنډه ده کم د ته په ګاونډ کې لنډې لاول هغه له لاړ شو د الله نبي دومره فرمایلي چې دعوت دله چا درکړو ته روجمې نو زیبه که ته بوزې د الله نبي وایي خوراک وکړه او که ته روجې نو د الله رسول یې دوا وله وکړه لاړ شه او ته وایې زه روجې یم خو دوا وله وکړه دومره تاکید یې کړی دی منګه د دې سنتو خیال نه ساتو یاره مړه بس ای به څه پکې جواب یې راته کړی دی نه نو خبره مې دې پورې کوله چې دا ودونه دا پیغمبر ټولو کړي دي رونو ګوره دا منګه اسلام لراولو په ښایسته طریقه په احسنه طریقه رسم تی وباسو روات تی وباسو د الله د پیغمبر خواږه سنتو ته راننه باسو بیا به په دې باندې ته خوشحاله معاشره به زموږ برابر شي دا اولاد ولې صالحان نه کېږي دا زموږ بچي ولې نافرمانه دي
دا موږ طریقې غلطي کړي دي اقا زورن الله مال راکوي چې تا خو زما د پیغمبر سنت پرېښوستل او تا باندې الله وایي زه دا حالات راولم ولې راولم چې کله په تا خوشحالي راغلې وه تا زما کتاب او د محمد رسول الله طریقه ګزارلې وه نو د پیغمبر طریقه برونو نه ګزارېږي الله دې د عمل کولو توفیق راکړي وخت پوره دی آینده جمعه کې به پې نور بحث وکړو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم